مروجه جمهوریت څنګه دی؟ دا هم یو پنځپيري ملګری سوال کوي. مروجه جمهوریت داسې دی چې په دغه مروجه جمهوریت کې شیخ طیب صاحب د عمران خان د لاس نه ونیسي او په دغه اوږه باندې لاس کېږدي او هغه په دغه جمهوریت کې خپل امام مقتدا رهنما بولي. موجوده سیاست دغه دی. خو ان شاء الله مولانا فضل الرحمن سے په جیل کې یو بهترین مدرسې ابتدا کړې ده چې د مدرسې محتمم مولانا فضل الرحمن صاحب دی او د مدرسې ناظم رانا ثناء الله صاحب دی او په مدرسه کې فی الحال دو کسانو داخله اغستې ده. یو هغه کې عمران خان صاحب دی چې او بل څوک شهریار افریدي صاحب دی. دوانه طالبانو په هغه مدرسه کې داخله اغستې ده. مزید د دین اسلام او د تبلیغ او د دعوت درس زده کولو دپاره تاسو مولانا صاحب سره یا د اټک جیل کې چې کوم ناظم راجا ثناء الله صاحب دی هغې سره تاسو رابطه کولی شئ. ان شاء الله تعالی تاسو ته به داخله میلاویږي. او د یو خبر مطابق دغه هم مراد سعید هم د مدرسه کې داخله اغستلو دپاره فارم جمع کړی ده. ان قریب ان شاء الله هغې ته به هم داخله میلاو شي.